دا ډي پی او احمد محی الدین دی، د پاکستان دی یوې علاقې ډي پی او دی، خو د چې کومې فیصلې په کلي کچهرې کې کړي دي چې تاسو واورئ حیران بشئ چې کاش تاسو به م وایي چې دغونتې افسران الله پاک نور هم سیوا کا. د یو کلي کچهري لګولې کلي کچهري زموږ په علاقو کې هم لګي، د پولیس ډي پی او یا ایس ایچ او صاحب راشي او د عوامو مسلې اوري. نو دغه رنګ د یو کلي کچهري لګولې ده په خپله علاقه کې دا ډي پی او د احمد محی الدین نوم دی چې دله مختلف خلکو خپل مسایل راوړي دي. یو درې مسلې پکې در سره زه شریکوم چې د ډېرې ښکلې فیصلې کړي دي. نو داسې افسران دی الله پاک نور هم سیوا کړي. اوس دا کومې علاقې دی د ده راله پته نشته چې د کومې علاقې دی، خو ډېرې ښکلې فیصلې کړي. یو ځوان ورله راغو ویې ورله چې ما له خپل پلار قبضه نه راکوي، زما ځمکه پلار سره کېږي او ما له خپل پلار قبضه نه راکوي. نو ده ورله هماغه ټایم وایي چې د پلار او د زوی په کیس کې زه ستا مدد نشم کولی، د ستا پلار دی اتاله نه درکوي، دا د هغه خوښه ده او پاسه خپې وباسه. ښه صفه الفاظو کې ولوي چې دلته نه پاسېږه او پلار چې تاله قبضه نه درکوي ته لاړ شه کیس واچو، د دې فیصله زه تاله نه کوم. ځکه د پلار هم په تا حقوق دي چې تاله قبضه نه درکوي خو تا به څه حق نه وي ادا کړي که نه، چې تاله پلار ځمکه نه درکوي خو تا به څه حق نه وي ادا کړي، په څه به درنه خفه وي که نه. نو دې کیس کې د وینې ما پاسه کاغذونه ماغذونه دې اوچتاو او خپې وباسه. یو بل ځوان ول راغلی و، هغه ول وی چې زه مور د کوره راویښ کړم او ما سره د اوسېدو ځای نشته دی او زه غواړم چې مور نه په کور کې حصه بیله کړم. نو دی هغه ځوان ته کاغذونه یې هم نه کتل، کاغذونه یې داسې کولول او واپس یې وله ورکړل، وایي دا واله او پاسېږه، وایي ته مور نه معافي وغواړه. دی ول وایي زما د اوسېدو ځای نشته، وایي زه چېرته یتیمخانه کې اوسېږه، چې چېرته یتیمخانه کې اوسېږه خو د ستا د مور او د ستا په جنګ کې زه نه راځم، په دې جنګ کې زه نه راځم. تاله د ما مشوره دا ده چې ته لاړ شه د مور نه معافي وغواړه. وایي مور مې نه معاف کوي ځوان ولوي. دی ولوي مور دې نه معاف کوي، یو کال ته معافي وغواړه، یو کال کې معاف نه کړي په دویم کال 10 کاله ته په مخه معافي وغواړه. لکه داسې خبره شوه ته مور د کور راویښ کړي خو تا کې به تا به څه غلطي کړي، هسې به مور خو څوک د کوره نه راوباسي. او زه د ستا په حق کې ولې راشم چې زه تا سره یو ځای ودرېږم او ستا مور ته یم چې ده لګي ته ولې ستا په مور ته چې دومره رالوی شوې نو ته ستا لپاره مور څه نه وي کړي، ته به مور نه رالوی کړې، تا لپاره مور سختې نه وي برداشت کړي چې ته مور نه اوسې ساخلی او زه د ستا ملګری شم. نو هغه غریب چې کوم دی غریب خو نه خیر لکه نه پکار چې اوس مور ته د کوره راویښ کړې خو تا به څه کړي که نه، هسې بې سمیان بچي د زړه ټوټې خو د کوره نه وباسي. نو د ډي پی او صاحب ورله وی چې لاړ شه ته د هغې نه معافي وغواړه او خپله فیصله دې خپله سورټ آوټ کړه، په دې کې زه نه راځم، په دې کې زه ستا هېڅ هیلپ نشم کولی. او یو بل کیس ورته راغو چې کې یو ښځه وه بوډۍ ښځه وه، هغې ویل چې ما له رور حصه نه راکوي. هماغه ټایم یې پټواري راوغوستو، پټواري یې ځان سره کېنولو چې د دې د رور څومره هم جایداد دی هغه له به وارننګ ورکړي او هغې نه پس په هغې سټې راواخلي. ویې ویل چې ته خویندو له حصې ولې نه ورکړې، لکه د خویندې حصه چې کومه ده هغه ورکول پکار دي وروڼو ته، دا د خویندو حصه ده او د دې ډېر غټ پکړ ده د قیامت پر ورځ هم او په دې دنیا باندې هم الله پاک ذلیل او خوار ګرځوي چې ته خپلو خویندو له حصې نه ورکړې. نو هغه ټایم یې پټواري لوي چې د دې رور له به 3-4 ورځې وارننګ ورکړي او هغې نه پس د ده د پټي چې څومره لارې دی به هم بندې کړي او ورله به ووایي چې خویندو ته حصه ورکړه. لکه ښکلې فیصلې کړي د اسلامي پوینټ آف ویو سره. زموږ په علاقو کې هم کې کلي کچهري زموږ ایس ایچ او ډي ایس پي وغیره چې پای کې کوم ناسته هم ډېرې ښکلې فیصلې کوي، ډېر تګړه فیصلې کوي، ډېر ښکلې فیصلې کوي. خو زموږ د معاشرې چې کوم پولیس ته کوم طاقتور خلک دي چې سره پاور دی نو هغه د معاشره ډېر صحیح طرف ته راوستی شي، ډېر صحیح طرف ته راوستی شي په دې کلي کچهري باندې. دا شی اپریشیټ کول پکار دی.